अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान د PDM हुकूमत ته یو چیلنج ورکړی دی او ډیره غټه دعوی کړې ده. هغه کومه دعوه ده او عمران خان یو ځل بیا د پاکستان اسټیبلیشمنت او آرمی چیف ته یو پیغام لیږلی دی او سابق DGI جنرال فیض حمید آیا واقعي هغه په کور کې نظربند کړی شوی دی او د هغه خلاف څه کاروایي شروع ده او که نه، د حوالې سره هم یو خبر تاسو سره په دې نننۍ ویډیو کې شریکوم. او 70% پاکستانی داسې دي چې هغه ذهني طور جهنم ته د تلو دپاره تیار دي. دا یو عجیبه خبره به تاسو ته لګېدلي، خو دې حوالې سره ډېر اهم انکشافات شوي دي. نه هغه څه دي اب هم تاسو ته په دې ویډیو کې ویم. او کراچۍ کې چې کوم د میر الیکشن وشو، نو شیخ رشید دې حوالې سره ډېره غټه دعوه کړې ده چې په دې کې ډېر زیات د پیسې استعمال شوی دی او د کم د کراچۍ میر چې دی دا پیپل پارټۍ ته په 36 کروڑ روپۍ کې پرېوته. او صحافي عمران ریاض خان دې ټیم کې چېرته دی، د هغه حوالې سره هم یو خبر دی په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. دا ټولې خبرې خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې عمران خان د PDM موجوده حکومت ته څه چیلنج ورکړی دی او کومه یوه ډېره غټه دعوی کړې ده. عمران خان دا ویلی دی چې کم کسانو دا خیال دی چې یاره موږ به پاکستان تحریک انصاف ختم کو، نه زه دا دعوی سره هغې کسانو ته ویم چې پارټي چې ده هغه داسې نه ختمیږي څو پورې چې په عوامو کې د هغې پارټۍ ووټ بینک موجود وي او پارټي چې ده نه دې طریقې سره نه ختمیږي او زموږ چې کم عوامو سره رابطه ده نه هغه مزید مضبوطه کیږي. د پولیسو حوالې سره هغه دا وویل چې یاره پولیسو یو نوې واردات چې دی یو نوې طریقې سره کوي او خلکو ته دا وایي چې یاره په جیو فینسینګ کې ستاسو نوم راغلی دی او د هغوی نه بیا د 15 لک روپو ډیمانډ کوي، نو څوک 5 لک روپۍ ورکوي، څوک 10 لک روپۍ ورکوي او څوک 15 لک روپۍ ورکوي، د هغوی نه ځان خلاص کړي. او یو ځل بیا عمران خان د پاکستان اسټیبلیشمنت او آرمی چیف ته ډېر اهم پیغام لیږلی دی او دی ویلي چې زه د پاکستان اسټیبلیشمنت او آرمی چیف ته دا وایم چې یاره اوس هم وخت دی ما سره خبرې اترې وکړي، ځکه چې ملک کوم اړخ ته روان دی نو هغه به بیا څوک هم نشي سنبالولی او دې ټیم کې ما سره صرف د ملک غم دی او که زما چې کوم ملک چې دی نو هغه چې کوم کسان سنبالولی شي، کومه پارټي نو هغه پارټي یې سنبالولی شي چې د هغې چې کومه جړلې دي هغه په عوامو کې مضبوطې وي او عوامو سره د هغې سپورټ چې وي نه وي. او بل اړخ ته هغه دا هم وایي چې یاره که زما چې کوم مقدمات دي دا په پوجي عدالتونو کې وچلولی شي نو بیا به هم زه د دې مقابله کوم. سابق DGI پرون هم دې حوالې سره چې کوم خبر تاسو ته ما درکړو چې نونلیک کم حامي صحافیان دي هغوی دا وایي چې په کور کې نظربند کړی شوی دی، نو هغه نه په کور کې نظربند دی او نه د هغه خلاف چې دی نه څه کاروایي شروع ده. خو بل اړخ ته مزمل سرور دی چې دی هغه دا ډېره غټه دعوه کړې ده چې جنرال فیض حمید چې دی هغه د آرمی په نگرانۍ کې دی او که چېرې هغه چېرته ځي نو هغه باقاعده اجازت لي د هغې نه پس په ځي په میډیا کې د هغه پابندي ده او د هغه چې کومې سرګرمۍ دي نو هغه محدود دي او هغه په خپلې مرضۍ سره بل چا سره ملاوېدی هم نشي او د هغه سخته نگراني چې ده نو هغه شروع ده. خو چې کومې دا خبرې کېدې چې یاره په کور کې نظربند یا هاوس ارسټ نو دا ټولې خبرې چې دي نو دا غلطې دي. په ویډیو کې د شروع کې سرنامه کې تاسو ته ما دا ووایي چې یاره 70% پاکستانی چې دي هغه جهنم ته د تلو دپاره تیار دي. دا یو عجیبه خبره هم ده، خو دې حوالې سره ګیلپ یو سروې کړې ده او دا د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی چې یاره رشوت ورکولو والا او رشوت اخیستو والا دواړه چې دي نو هغه جهنمي دي. نو دې حوالې سره ګیلپ یو سروې کړې ده او د هغې مطابق په لسو کې 7 پاکستانی دا وایي چې یاره ستاسو کار به هله کېږي او دوی په ذهني طور باندې دې ته تیار دي چې زمونږ کار به هله کېږي چې کله مونږ رشوت ورکو. یعنی به حیثیت مسلمان چې دی دې کې چې کوم هغه شرعي یا اخلاقي اقدار دي هغه مونږ شاته پاتې کړي دي. او دې حوالې سره چې کومه ګیلپ سروې کړې ده نو په هغې کې 10 کې 100 کسان دا وایي چې یاره د کاروبار د ترقۍ دپاره رشوت ورکول چې دي نو هغه ضروري دي او په پاکستان کې په هر اداره کې رشوت اخیستونکي والا هم شته. او خو څه رشوت داسې چې د کومو ادارو رشوت هغه مخې ته راځي او څه ادارې داسې چې د هغوی چې کوم رشوت دی نو هغه مخې ته نه راځي. نو په حیثیت یې مسلمان زموږ دپاره دا هم د سوچ خبره ده. په کراچۍ کې چې کوم د میر الیکشن شو نو دې حوالې سره شیخ رشید یو ډېره غټه دعوه کړې ده او هغه دا دعوه کړې ده چې یاره په دې کې د پیسې ډېر زیات استعمال شوی دی او د کراچۍ چې کوم میر دی دا پیپل پارټۍ ته په 36 کروڑ روپۍ کې پرېوته او د پیسو چې څومره هم ادایګي ده نو دا په دوبۍ کې شوې ده. او پرون چې څه وشو هغه تاسو ته وړاندې چې په پاکستان کې څنګه د جمهوریت چې کومه جنازه ده نو هغه ووته او پیپل پارټي چې ده نو هغه دا وایي چې یاره مونږ یو جمهوري پارټي یو او مونږ په پاکستان کې جمهوریت غواړو، خو هغوی په خپله باندې د جمهوریت چې کومه جنازه ده هغه یې اوښکله. صحافي عمران ریاض خان دې ټیم کې چېرته دی، آیا هغه ژوندی دی او که نه؟ دې حوالې سره صحافي هارون رشید یو ډېره غټه دعوه کړې ده او هغه دا ویلي دي چې صحافي عمران ریاض خان چې دی نو هغه خیریت سره دی او ډېر زر چې دی نو هغه به رها کړی شي. ګورو چې راتلونکي ټیم کې دې حوالې سره څه کېږي، ځکه چې د هغه کم د بازیابۍ دپاره کیس دی نو هغه هم په لاهور های کورټ کې روان دی، خو هغې کې داسې خاص
پیشرفت نه دی شوی. هارون رشید دا دعوه کړې ده چې خیریت سره دی او ډیر زر به رها شي. څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د الله په امان.